بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د دروسو په سلسله کې دا زمونږه دویم درس دی. یقول المصنف رحمه الله تعالى: اما بعد فهذا مختصر مضبوط في النحو جمعت فيه مهمات النحو على ترتيب الكافية مبوبا ومفصلا بعبارة واضحة مع إيراد الأمثلة في جميع مسائلها من غير تعرض للأدلة والعلل لئلا يشوش ذهن المبتدئ عن فهم المسائل. وسميته بهداية النحو رجاء أن يهدي الله تعالى به الطالبين. ورتبته على مقدمة وثلاثة أقسام وخاتمة بتوفيق الملك العزيز العلام. دین مخی درس کی پدی عبارت کی چې مصنف رحمه الله کم سویل غواړي نو د هغې خلاصه دا مونږ بیان کړې وه. انشاءالله تعالی نننی درس کې به مونږ د دې عبارت د حل کولو کوشش کو. په دې کې چې کم مشکل الفاظ دي د هغې به وضاحت کو او ځای په ځای به مونږ نحوي فواید هغه هم ذکر کو. نو مصنف رحمه الله فرمائی: فهذا مختصر مضبوط فی النحو، چې زما دا کتاب دا داسې مختصر دی چې د حشو او کم زائد خبرې دي دا غینا محفوظ دی او دا کتاب دا په علم النحو کې دی. د هذانا مصنف رحمه الله اشاره یا کتاب طرف ته کړله یا هغه مضامینو طرف ته مصنف رحمه الله اشاره کړې ده. کوم مضامین چې د کتاب لیکلو په وخت کې د مصنف رحمه الله په ذهن کې و. کچری دا خطبه دا الحاقی وي، یعنی لومبه مصنف رحمه الله دا کتاب لیکلی وي او بیا د کتاب د لیکلو نه وروستو مصنف رحمه الله دا خطبه لیکي، نو په دې صورت کې به د هذانا اشاره د کتاب طرف ته وي کوم چې مصنف رحمه الله دا لیکلی دی. او د قرائنو نه هم دا خبره معلومیږي چې لومبه مصنف رحمه الله کتاب لیکلی دی او تدینه بعد بیا مصنف رحمه الله دا خطبه لیکلی ده، یعنی دا خطبه الحاقی ده. او په دې باندې دلیل دا دی چې مصنف رحمه الله زی په زی باندې د فعل ماضی کومې صیغې دي نو هغه مصنف رحمه الله استعمال کړي دي. یو خو مصنف رحمه الله فرمایي جمعت فيه، دلته هم د فعل ماضی صيغه استعمال کړی ده. دغه شانتي مصنف رحمه الله فرمایي وسميته بهدايه النحو، دلته هم مصنف رحمه الله سمیتو د فعل ماضی صيغه استعمال کړی ده. او بیا د خطبه په آخر کې مصنف رحمه الله فرمایي ورتبته على مقدمه، دلته هم مصنف رحمه الله د فعل ماضی صيغه استعمال کړی ده. نو د مصنف رحمه الله ته دې انداز نه دا خبره معلومیږي چې دا خطبه مصنف رحمه الله د کتاب د لیکلو نه وروستو لیکلی ده. لہذا په دې صورت کې بعد د هذانا اشاره د کتاب طرف ته وي. او کچری دا خطبه ابتدایی وي او ډیرو حضراتو دا قول هم لیکلی دی، یعنی مصنف رحمه الله دا خطبه د کتاب د لیکلو نه مخکې لیکي. د مصنف رحمه الله کتاب لیکلو ته اراده ده
لومبه مصنف رحمه الله دا غي خطبه لیکي نو بیا په دې صورت کې د هاذا نه اشاره هغه مضامینو ته کوم مضامین چې د خطبه لیکلو په وخت کې د مصنف رحمه الله په ذهن کې نو حاصل دا شو چې د هاذا نه اشاره یا کتاب طرف ته ده د په هغه صورت کې چې کله د خطبه د الحاقی وي او یا د هاذا نه اشاره هغه مسائل طرف ته ده کوم چې د کتاب لیکلو په وخت کې د مصنف رحمه الله په ذهن کې نو په داسې صورت کې به بیا د هاذا نه اشاره دغه توي او دغه خطبه دا به ابتدایي وي. فهذا مختصر دا کتاب دا مختصر دی. مختصر دا هغه کلام ته وایي چې الفاظ لږ وي لیکن جامع وي دا غي معانی زیات وي. نو مصنف رحمه الله د خپل کتاب په باره کې وایي چې زما دا کتاب دا مختصر دی خو بل صفت مصنف رحمه الله ذکر کوي چې مضبوط فی النحو چې د حشو او زواید او کم توالت دی نو زما کتاب ته دغه زائد خبرونه دا محفوظ دی او زما دا کتاب دا په علم النحو کې دی. فهذا مختصر مضبوط فی النحو دا کتاب دا داسې مختصر کتاب دی چې دا د زائد خبرونه محفوظ دی او په علم النحو کې دی. بیا مصنف رحمه الله فرمایي جمعت فيه مهمات النحو على ترتیب الکافیه چې ما په خپل دې مختصر کې د نحوی کم اهم مسائل دي کم مقصودی مسائل دي هغه جمع کړي دي د کافی کتاب په ترتیب باندې. ففيه کې دا کم دا ها ضمیر دی دا ها ضمیر د مختصر تراجه دی یعنی ما جمع کړي دي په دې مختصر کې مهمات النحو د نحوی اهم او مقصودی مسائل. مهمات دا جمع د مهمتون دا او مهمات دا جمع مؤنث سالم دی او د جمع مؤنث سالم په اخر کې الف او تا راځي. او مهمات النحو دا په ترکیب کې د جماعت فعل د پاره مفعول به ده او چونکی د جمع مؤنث سالم حالت نسبی او حالت جری دوړ په کسری سره وي نو دی وجنا دلته مهمات اگر چې په حالت نسبی کې دی لیکن تدې حالت نسبی په کسری سره دی نو دی وجنا په دې باندې کسره راغلی ده. على ترتیب الکافیه د کافیه په ترتیب باندې مبوبا ومفصلا مبوبا ومفصلا دا دواړه الفاظ دا د باب تفعیلنا یا د واحد مذکر اسم فاعل صيغه دي. نو په داسې صورت کې به موږ عبارت داسې وایو مبوبا ومفصلا په دې واو او په صاد باندې به موږ کسره وایو او یا دا دواړه د باب تفعیل نه د اسم مفعول صيغه دي. نو په دې صورت کې بیا مونږه په واو او په صاد باندې فتحه وایو نو مونږ به داسې وایو مبوبا ومفصلا. کچری دا دواړه مونږه د اسم فاعل صيغه والو نو په دې صورت کې به دا دواړه الفاظ دا به حال وی د جماعتو کې کم تا ضمیر دی د متکلم تدینه. نو په دې صورت کې به بیا مونږه معنا داسې کوو چې ما جمع کړي دي په دې مختصر کې د نحوی مقصودی مسائل د کافی په ترتیب باندې په داسې حالت کې چې زه باب باب او فصل فصل جوړون کې ومه او کچری مبوبا ومفصلا دا مونږه د اسم مفعول صيغه والو. نو په دې صورت کې دا خو یا حال دی د مهمات نه مهمات النحوی د مفعول به نه
نو په دې صورت کې به بیا مطلب دا شي چې ما جمع کړي دي په دې مختصر کې د نحوي مقصودی مسائل د کافی په ترتیب باندې په داسې حالت کې چې دغه مقصودی مسائل دا ما باب باب او فصل فصل کړي دي، او یا دا مبوبا و مفصلا دا حال دی په فيه کې د ها ضمیر نه، او دغه ها ضمیر مختصر طرف ته راجیو. نو بیا مطلب دا شي چې ما جمع کړی دی دا مختصر په داسې حالت کې چې دا مختصر دا ما په باب باب او په فصل فصل کې تقسیم کړی دی. بیا مصنف رحمه الله فرمایي بعبارت واضحه، په داسې عبارت سره، یعنی په دې کتاب کې ما داسې عبارت راوړی دی چې هغه واضح دی، او تدې سره سره مع ایراد الامثله فی جمیع مسائلها، په دې ټولو مسائلو کې ما مثالونه هم راوړي دي. زما د کتاب یو خوبي خدا ده چې په دې کې ما آسان او واضح عبارتونه راوړي دي، او تدې سره سره چې کم قاعده او کم قانون ما ذکر کړی دی، کم مسله می ذکر کړی ده، نو مصنف رحمه الله فرمایي چې تدغه قاعده او تدغه مسلې ما مثالونه هم راوړي دي. مسائلها کی چې دا کم ها ضمیر دی، نو دا ها ضمیر دا خو یا مهمات طرف ته راځي دی، او یا تدې ها ضمیر نه اشاره شوی دا مختصر طرف ته. په داسې صورت کې بیا دا مختصر دا د رسالتون دا غي په تعویل کې وي، یعنی دا مختصره رساله. په دې کې چې ما کم مسائل ذکر کړی دي نو ما دا غي مثالونه هم راوړي دي. من غیر تعرض للأدلة والعلل، بغیر د ذکر کولو د دلایلو او د علتونو نه، یا بغیر د چیړلو د دلایلو او د علتونو نه. مصنف رحمه الله وی چې ما دلایل او کم علتونه دي نو دا په خپل کتاب کې نه دي ذکر کړي. ادله والعلل، ادله دا جمع ده د دلیل، او علل دا جمع ده د علتون، او علل دا عطف ده په ادله باندې، او د معطوف علی اعراب دا یو شانتی دي. نو څنګه چې ادله مجرور ده د لام حرف جار د وجنه، نو دغه شانتی علل دا هم مجرور ده د لام جار د وجنه. لئلا يشوش ذهن المبتدي عن فهم المسائل، تدې زینا مصنف رحمه الله دغه وجه بیانوي چې ما د دلایل او دا علتونه دا ولی نه دي ذکر کړي. نو داغي وجه مصنف رحمه الله دا بیان کړی دا چې ما دا کتاب د ابتدایي طلباو د پاره لیکل دي، نو کچري دغه دلایل او دا علتونه دا ما ذکر کړی وي نو د ابتدایي طالب علم د پاره با کم نفس مسله دا پاغي باندې پویدل دا بیا مشکل وي. لئلا دا په اصل کې دی لئن لا، د ان د نون نورستو لام راغلی دی، نو چې کله د نون ساکن نورستو لام راشي نو دغه نون دا لام کیږي او بیا لام په لام کې ادغام کیږي. لہذا لئن لا نه جوړ شو لئلا، او چونکه دا ان دا ناسبه ده نو یشوشا کم فعل مضارع صيغه ده نو دی لای نصب ور کړی دی. بیا یشوشا دا مونږه کچری د فعل مضارع معلوم صيغه وي نو بیا به مونږ وایو یشوشا، او په دې صورت کې بعد دا ذهن المبتدی دا به دا یشوشا د پاره مفعول به وي، او کچری دا یشوشا دا د مجهول صيغه وي نو بیا به مونږ داسې وایو یشوشا. نو په دې صورت کې بیا دا ذهن المبتدی بیا به مونږ ذهن نه وایو بلکې ذهن المبتدی به وایو، ځکه چې دا بیا په ترکیب کې د یشوشو فعل مضارع مجهول د پاره نائب فاعل جوړیږي. نو مصنف رحمه الله فرمایي لئلا یشوش ذهن المبتدی عن فهم المسائل، یا به دا عبارت مونږ داسې وایو لئلا یشوش
ذهن المبتدی عن فهم المسائل. بیا مصنف رحمه الله فرمای وسمیته بهدایة النحو، چې ما ته د خپل کتاب نوم هدایة النحو دا دله مې دا نوم ایښوی دی او دا نوم مې ولولي ایښوی دی. نو مصنف رحمه الله د هغې وجه بیانوي رجاء ان يهدي الله تعالی به الطالبین، په دې امید باندې چې ته دې کتاب په ذریعه باندې الله جل شانه طلبه کرامو ته هدایت وکړي. دلته په اکثرو نسخو کې رجاء په تنوین سره ذکر شوی دی داسې رجاء، لیکن محققین فرمایي چې دا د کاتب غلطی ده، ځکه چې رجاء دا مضاف دی ان یهدی الله تعالی طرف ته او په مضاف باندې تنوین ناراضي، لہذا په رجاء باندې دا تنوین لیکل نو دا د کاتب غلطی ده. او دغه شانتي په اکثرو نسخو کې د رجاء نه وروستو د اله لفظ دی، نو محققین فرمایي چې دلته هم د اله د لفظ ضرورت نشته دی، د اله لفظ پکې نشته دی. رجاء ان يهدي الله تعالی به الطالبین. یهدیا دا د فعل مضارع د واحد مذکر غایب صیغه ده او چونکې په دې باندې ان داخل شوی دی نو د دې اخر لی نصب ورکړی دی. او الطالبین دا د یهدیا فعل د پاره مفعول به ده، چونکې الطالبین دا جمع مذکر سالم دی او د جمع مذکر سالم حالت نسبی په یا ما قبل کسری سره دی، نو دی وجینا دلته الطالبین تدی د یا نه مخکې زیر راغلی دی. رجاء ان يهدي الله تعالی به الطالبین. بیا مصنف رحمه الله فرمای ورتبته على مقدمه وثلاثه اقسام وخاتمه، چې ما دا خپل کتاب دا مرتب کړی دی په یوه مقدمه باندې وثلاثه اقسام او په درې اقسامو باندې. او اقسام دغه درې اقسام مخکې هم مونږ ذکر کړیو چې یو قسم دی اسم، بل قسم دی فعل او دریم قسم دی حروف. او وخاتمه او یوه خاتمه، او دلته هم د خاتمه د لفظ راوړل دا د کاتب او د ناقل غلطی ده، ځکه چې د دې کتاب په آخر کې د خاتمه لفظ دا نشته دی. ثلاثه اقسام دا عطف دی په مقدمه تین باندې، او چونکې په مقدمه تین باندې علا داخل شوی دی د هغې د وجې نه مجرور دی، نو دغې وجې نه د ثلاثه دا هم مجرور دی د هغې باندې د عطف کېدلو د وجې نه. او خاتمتین دا هم عطف دی په ثلاثتین باندې، نو چونکې هغه مجرور دی نو خاتمه دا هم مجرور دی. بتوفیق الملک العزیز العلام، د هغې بادشاه په توفیق سره چې کم زورور دی او په هر څه باندې پوهه دی. د درس په آخر کې به مونږه یو دوه اهم قواعد دا ذکر کو کم چې په دې عبارت کې بار بار استعمال شوي دي. یو د مضاف مضاف الیه په باره کې، او دویمه قاعده د موصوف او د صفت په باره کې. د مضاف مضاف الیه په باره کې به مونږه دا قاعده یاد ساتو چې کله دوه درې څلور یا پنځه اسمونه راشي او د ټولو نه کم اخرنی اسم دی، هغه اسم د معرفي په قسمونو کې یو قسم وي، او تدین مخکې چې دا کم اسما دي په دغه اسماو باندې الف لام نوی داخل شوی، نو دا اسما به په خپل منځ کې عام طور باندې مضاف مضاف الیه جوړیږي. دا قاعده یو ځل زه بیا ذکر کوم چې کله دوه درې څلور یا پنځه اسما دا یو ځای راشي او په دې ټولو کې چې کم اخرنی اسم دی دغه اسم دا د معرفي په اقسامو کې یو قسم وي، او تدین مخکې چې کم اسما راغلی دي نو دغه اسماو باندې الف لام نوی داخل، نو دا عام طور باندې په خپل منځ کې مضاف مضاف الیه دا جوړیږي. اوس راځو مونږه د دې قاعدې اجرا له په دې عبارت کې،
نو کومنګ تاسو وګورو نو جمعت فيه مهمات النحو دا دواړه اسمونه دي دا دویم اسم دا د معرفي په قسمونو کې معرفه بالالف ولام دی یعنی هغه معرفه ده چې په هغه باندې الف لام داخل شوی دی او دا کوم لومبه اسم دی په دې باندې الف لام نشته نو دا په خپل منځ کې مضاف الیه دی مهمات دا مضاف دی او النحوی دا مضاف الیه دی دغه شانتي ترتیب الکافیه دا هم په خپل منځ کې مضاف الیه دی دویم اسم دا معرف باللام دی او لومبه اسم په دې باندې الف لام نه دی داخل شوی بل مثال دی مع ایراد الامثله دلته اوس درې اسماء راغلي دي یو دی مع دویم دی ایراد او دریم اسم دی الامثله نو په دې درې ونو اسمونو کې کم د اخیرانه لفظ دی الامثله دا د معرفي په قسمونو کې معرفه بالالف ولام دی او تدین مخکې چې دا کم دو اسمونه دي نو په دې باندې الف لام نه دي داخل شوی نو دا په خپل منځ کې مضاف الیه دی مع مضاف دی ایراد طرف ته او ایرادی دا د مع د پاره مضاف الیه دی او د الامثله د پاره مضاف دی او الامثله بیا د ایراد د پاره مضاف الیه دی بل مثال دی جميع مسائلها دلته هم درې اسمونه دي یو دی جميع یو د مسائل او بیا په اخر کې ها ضمیر نو دلته هم درې اسمونه دي او کم دریم اسم دی نو دا به معرفي په قسمونو کې اسم ضمیر دی او تدینه چې مخکې کم اسما دي نو په دې باندې الف لام نه داخل شوی نو دا به هم په خپل منځ کې مضاف الیه جوړیږي جميع مضاف دی مسائل دا دو جميع د پاره مضاف الیه دی او ها ضمیر د پاره مضاف دی او ها ضمیر بیا مضاف الیه دی دغه شانتي ذهن المبتدی دلته هم دو اسمونه دي او دویم قسم دا د معرفي په قسمونو کې معرفه بالالف ولام نو دا هم مضاف الیه دی او داسې فهم المسائل هدایت نحوی او بیا په اخر کې توفیق الملکی نو دا ټول په خپل منځ کې مضاف الیه جوړیږي اوس راځو مونږه د موصوف صفت په باره کې به هم دا قاعده مونږ په خپل ذهن کې کیدو چې کله دو اسمونه وي دواړه نکری وي یا دو اسمونه وي او دواړه معرفي وي او دواړه په خپل منځ کې په واحد تثنیه او جمع کې موافق وي نو دا هم عام طور باندې په خپل منځ کې موصوف صفت جوړیږي چې کله دو اسمونه وي دواړه نکری وي یا دو اسمونه وي او دواړه معرفي وي او په خپل منځ کې په واحد تثنیه جمع کې موافق وي نو دا عام طور باندې موصوف صفت جوړیږي اوس راځو مونږه په دې عبارت کې یو څو دغه شانتي مثالونه دي هغه مونږ ذکر کوو مختصر مضبوط نو مختصر دا هم نکره ده مضبوط دا هم نکره ده نو دو اسمونه دي دواړه نکری دي او دواړه واحد دي نو دا په خپل منځ کې موصوف او صفت دی مختصر دا موصوف دی او مضبوط دا صفت دی او موږ په دا خبره بیا ساتو چې د موصوف صفت اعراب یو شانتی دی څنګه چې مختصر مرفوع دی نو دغه شانتی مضبوط دا هم مرفوع دی بل مثال دی عبارت واضحه دلته هم دو اسمونه دي دواړه نکری دي عبارتین دا هم نکره دی واضحه دا هم نکره دی او دواړه واحد دي عباره واحد دی واضح هم واحد دی او دواړه مؤنث هم دي ځکه چې دواړو په اخر کې ګول تا راغلی ده لہذا دا په خپل منځ کې موصوف صفت دی عبارت دا موصوف دی او واضحه دا صفت دی نو دا دواړو اعراب هم یو شانتی دی عبارت دا مجرور دی او واضحه دا هم مجرور دی اوس موږ هغه مثال ذکر کوو چې دو اسمونه وي او دواړه معرفي وي تدې مثال دی تدې عبارت چې کوم تدې درس مونږ وکړو نو تدې کوم اخرنۍ کرخه ده بتوفیق الملك العزيز الملك العزيز نو الملك او العزيز دا دواړه اسمونه دي دواړه معرفي دي یعنی په دواړو باندې الف لام داخل شوی دي او دواړه واحد مذکر دی دا هم په خپل منځ کې موصوف او صفت دی الملکی دا موصوف دی او العزیز دا ولا صفت اول دی
او علام دا ولا صفت ثانی دی. نو چې دا تدې کوم قواعد مونږ ذکر کړل چې تدې مونږ دغه شانت اجرا کوو، نو د نحو نه چې زمون کوم مقصود دی نو هغه به ان شاء الله تعالی ډیر زر مونږ ته حاصل شي. او د نحو مقصود دغه دی چې مونږ کوم نحوی عبارت دی دا صحیح وایو، نو کدا سي اجرا مونږه د په نحوی یا د فقه یا د حدیث یا د قرآن کې کو، نو ان شاء الله تعالی ډیر زر به طلبه کرام دا د مضبوط استعداد والا شي. الله جل شانه دې مونږ ته تدې کتاب کوم شرح کول دي دا آسان کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.